بوټي فواید درته بیان خويندې چې د جګر چربي یا د وینې غوړ یعنی کې کولیسټرول لري هغه لپاره د انارو سره کم تاسو استعمال کوئ شئ د اسانه تاسو په خپل کور کې استفاده کولای شئ او کولیسټرول د وینې غوړ جګر چربي دا ان شاء الله ختموي هغه کسان چې عمري دوايان دا خوري هغه نه باید ان شاء الله د الله رضا خلاص وي او دې نه علاوه د انارو چې دا ګلان دي ښه دا ګلان څه ګټه تاسو ته رسوي دې زر ته طریقه خیمه دا هغه کسان چې کلمې هر وخت خرابې پیچسې وي نو د هغه لپاره تاسو د انارو ګلان نه ګټه اخیستلی شئ تاسو به داسې اول زه خیم چې دې لپاره تاسو کولیسټرول لپاره یعنې کې د جګر چربي د وینې غوړ ټریګلیسایډ لپاره دې سره کم استعمال تاسو کولی شئ بیا د پیچس لپاره دوباره درته خیم که د الله رضا دې نن سبا سیزن ده او انارو کې داسې شفا یعنې کې الله تعالی یې ښه انشاءالله تاسو به دې نه داسې ګټه واخلئ او په سیکړو دوستان د استعمالي ګټې ته اخلي داسې انار دا کتلی شئ ښه دا اوس سیزن ده داسې لږ دې نه به غټ لږ انار ترشه به راواخلئ داسې به تقریبا 10 انار راواخلئ هغه تاسو خپله کمه بیشي کې هغه مشکل نشته ده تقریبا 1 کیلو انار ترشه 1 کیلو ترشه انار به داسې راواخلئ او دې کې به تاسو 3 کیلو اوبه واچوئ یو دیګ بخار کې کوکر هم ورته وایي په هغه کې تاسو واچول بیا به دې کې زنجبیل ادرک چې دا 10 ګرامه واچوئ او تور مرچ 60 ګرامه او پودینه نانا دا به 10 ګرامه تازه پکې واچوئ په دې اوبو کې کوکر کې سر به یې بند کړئ 15 نه تر 20 منټه پورې به دې پسې تیز اور ورکوئ دا یو بخار غوندې کوي چې بخار یې وکړو بس سر به یې خلاص کړئ د کوکر د اوبه به یې چان کړئ انار به پکې روغ په دې اوبو کې اچوئ بس دا به ټول ټوټه باندې چان کړئ دا اوبه به یې صرف راواخلئ نیمه پیاله سهار او ماښام به چیکئ په نهاره باندې د جګر چربي د وینې غوړ کولیسټرول دا مکمل ختمي که د الله رضا وا د انارو سلسله سره دا ټول ختمیږي بل هغه کسان دومره خبر چې پیچس لري خېټې خرابه وصال ورته رامنځته کیږي هغه کسان به صرف دا ګلان را پیدا کړي یا ګلان یا د تازه غوټۍ دا کتلی شي دا به راواخلي چې هر څومره سوري ته دی وچ کي پوډر دی کې چې پوډر یې کړه 1 ګرام د صرف سهار او ماښام ډوډۍ نه بعد خولې ته اچي او اوبه دې پسې چکي تازه اوبه او لوبیا غټه غوښه فارمي چرګ نه د ځان ساتي انشاءالله د الله په فضل هغه کسان چې هیواد نه بهر دي دوایانو ته لاسرسی نه هغه کسان دا ښیم نو دې سره د هغوی چې کوم پیچس دي کلمو زخمونه دي دا ورسره صحیح کېږي یا یې کلمو پاړسو پیدا کړی یا یې کلمې سرې سوي او دې نه علاوه دا هم د وینې غوړ د جګر چربي ته کار کوي نو دا تاسو کتلی شئ اوس سیزن ده او دا داسې شی ده ګوره د جګر چربي د وینې غوړ لپاره ټول عمر لپاره خلک دوایانې استعمالوي نو دا تاسو که مثال یو وارې دا جوړ کړو د انارو نه اوبه دا تاسو یو وارې استعمال کړئ یو کاله پورې تاسو ته بیا دوباره یې دوا ضرورت نشته را کال بعد بیا جوړ کړئ بیا وچ کړئ یو میاشت تقریبا 40 شپې دوباره بیا یو کال پورې تاسو دوا ضرورت نشته یعنې کې دا ضرر نه لري نیچرل طبیعي شی ده په خپلو سترګو یې تاسو جوړوئ او خپله ورته ګورئ نو دا تاسو ته ګټه یو په څه لګئ تاوان 9% هم نه کوي دا یعنی کې انار د ډیل ملګري بیا وایي چې انار دا کترې د انارو بوټی ده لازمي تاسو د انارو ونه نه راوش کوئ که چېرته انار کچه تاسو ته میلاویږي یا څوک یې خرڅي هغه نه هم تاسو اخیستلی شئ او ګلان داسې په خپل لاس باید تاسو راوش کوئ پنساریانو سره بعض اوقات زاړه هغه کار صحیح نه کوي نو یو کال نه چې بوټی زوړ سو ګل وي که بوټی وي هغه بیا کار نه کوي دومره یو کال کې دننه باید بوټی استعمال سي وخوړل سي دوستانو هر ویډیو ما د تاسو ته د ګټې لپاره وي د الله رضا لپاره دا تاسو ډېر داسې ملګري عملي کوي چې بیچارهګان وسې نه کړي غریبان انشاءالله موږ د دعا کوي که د الله رضا